الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو مسلمانانو حاضرینو اللہ جل جلالہ دے زما او استاسو کامل ایمان نصیب کی او اللہ جل جلالہ دے زمونگ آخر خاتمہ بالایمان کی او اللہ دے زمونگ اعمالو کی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جن او مبارک طریقی داراولی زمائی عزتمندو دا قرآن کریم سحسم استاس و مخت تلاوت کرلا دی آیاتنا مبارکو کہ اللہ جل شانہ پا انسان باندے دخپل و احسانات اس باتنا کئی او بیا اللہ جل شانہ گلہ کئی کہ اے انسان دمر انعامات او احسانات میں درباندی کری دی تبیام زما بندگی نہ کے زما نافرمانی کے زما خبر اولے نہ من او اللہ جل شانہ یو مثال پیش کئی اللہ وی اس دا زناور دے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا اللہ جل شانہ فرمائی یو سڑی ساروی ساتلے دے اسے ساتلے دے ہاگا اس مالک والا بتاو گیا یو موٹی چنا اوبور کی لاس پی اوئی خسمانے او کی نردک کا لغونت خوراک او دا خسمانی پا وجہ دا زناور او دا اسو بیا د خپل مالک تابعدار جوړ شي. دا مالک چې ورته بیا څنګه حکم کوي
نو د مالک خبره منی بیا رستو کیږي نه. الله د اس مثال ورکي والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. د اس مالک په اس باندې زین واچي خوراک پی او کی لاس پی اوئی او بیا روان شي په طرف د دشمن د جهاد د پاره په مخ کی. الله فرمایي هغه اس داسې په منډزي د مالک داسې تابعدار وي چې د سحر په ټیم کې زمکه نمجن وي نوجن زمکه نور پلانی لګېدلې نو دا اس د بیا د سحر په وخت کې د نوجن زمکه نم دوړې وباس د لمدې زمکه نه در له دوړې وباسي او رواني د مالک په تابعدارۍ کې چې کوم طرف ته مالک واګې راکاږي هغه طرف ته ځي او په دشمن باندې حمله کوي. مالک په دشمن باندې ورواچي د تورو او د غشو په منځ کې ورواچي نو دک اس تابعدار وي د خپل مالک خبره مني د ګرمۍ او د سړځۍ پروا نه کوي د تورو او د غشو د گزارونو پروا نه کوي بلکې د مالک خبره منی فرمان برداری کوي او دا ځکه کوي چې مالک وسره احسان کړی دی او موټې غیا او چنا او واخې ورته چولې دي. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. بیا د کافرانو په لښکر کې ورننوزي او د دشمن مقابله کوي د مالک خبره منی رستو کیږي نه. الله فرمایي ان الانسان لربه لکنود. ورپسې الله ګیله کوي اے انسانا د دې زناور نه عبرت واخلا د دې اس نه عبرت واخلا چې هغه کمزور خوراک بوتاوه او غیا خوري د خپل مالک نافرمانی نه کوي. تعالی ز بهترین خوراک غنم جوار رجه غوخه پراټې چه څومره خوراکونه در کوم څومره احسانات تر باندې کوم د لکونو او د کروڑونو بدن می در کړی دی د لکونو او د کروڑونو می یو سترګو یو غوږو یو لاس او خپاو یو ګرده در کړی ده. اے انسانا ته بیام زما خبره نه منې ماسخوتن روټۍ درکم په مړه باندې اوده شي او د سحر مانځله نه راځي د غرمې روټۍ درکم مونځ نه کې د غرمې د ماښام نه کې نور نافرمانه کې ان الانسان لربه لکنود. الله فرمایي دا انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی د الله احسان مندي نه مني د اسنا او د زناور نملان د عمل کوي دا سدلن نه کول پکار. ان الانسان لربه لکنود د الله په حکمونو کې سستی کوي دا الله حکم نه مني. حال دادی و انه لحب الخير لشدید. الله فرمایي د دنیا په ګټلو کې ډېر سخت دی د دنیا د پاره تکړه دی او د آخرت د پاره سستی کوونکی دی ناشکری کوونکی دی ساهون دی په مونځ کې سستی په اعمالو کې سستی
د مونځ دپاره بیمار، د صدقې دپاره غریب، د زکات دپاره غریب، د روجې دپاره ناجوړه، د تلاوت دپاره په سر بوج راځي، ذکر نشي کولی د هغې دپاره ټیم نشته. او وانه لحب الخیر لشدید، الله فرمایي د دنیا ګټلو دپاره ډېر سخت دی. د صدقې او د زکات ورکولو دپاره ورسره پیسې نشته، او د کاروبار او د دوبۍ د ویزې دپاره پیسې شته، د مونځ دپاره ټایم نشته، او د دکان دپاره ټایم شته. وانه لحب الخیر لشدید، الله فرمایي دا انسان د دنیا د ګټلو په ټایم کې بیا خطه کړی، بیا سخت دی. که تبلیغی حضرات وی چې سیروزې له لړ شه، وی کورم خوشی دی، او چې ویزه راشي نو بیا کور خوشی نه. که وی مانځه له لړ شه نو د مانځه دپاره بیمار وي او د جنازې دپاره ټیک وي. جنازه اهم ګڼي، په منډه ځان جنازې له رسئ. الوی تکبیر رانه فوت شو، جنازه رانه قضا شوه، حالانکه جنازه په فرض عین نه ده، او د مونځ دپاره دکه همت نه کوي. وانه لحب الخیر لشدید، دنیاوی کارونو کې خپلو مفادو کې خپلو ضروریاتو د حاصلولو دپاره سخت دی، بیا نه سړزي کېږي او نه ګرمي کېږي. سړزي یې صرف په جماعت کې کېږي، ګرمي یې صرف په جماعت کې کېږي. په سر باندې بوج د قرآن تلاوت راولي. لہذا زما عزتمندو، دا الله وی، دا الله مثال ورکوي چې انسانا تعالی داسې نه دی کول پکار. د الله جل جلاله احسانات ځان ته مخې ته کا چې الله جل شانه په بدن پټ کړی، په خېټه یې موړ کړی، صحت یې درکړی دی، بچی یې درکړی دی، دولت یې درکړی دی. نو تعالی پکار دادی چې پدې کې د الله جل شانه حق ادا کړي. سترګې الله درکړي دي، پدې کې د الله حق څه دی چې پدې باندې غلط کتلو نه کې. غوږونه الله درکړي دي، پدې غلط اورېدلو نه کې. لاسونه الله درکړي دي، پدې غلط نیول نه کې. پی الله درکړي دي، هغې حقدار دی چې غلط ځای ته پې لاړ نشي. دل او دماغ کې غلط سوچ رانولې جب الله درکړی ده، د دې غلط استعمالو نه کې، په دې غیبتو نه کې، په دې دروغو نه وې، د بل مسلمان سپکه پې بیان نه کې، بلکې د هر مسلمان قدردان جوړ شي، عزت کون کے او احترام کون کے او ادب کون کے جوړ شي. د صحابو جون مونږ او تاسو وګورو، صحابه پس کامیاب شو. صحابو کې دوه خبرې ډېرې کمالي خبرې، مخ د ځمکه او ځمکه او اسمان به د صحابو په شان خلک بیا ونه ویني او نه مخکې لیدلي. صحابه پس کامیاب شو، حالانکه زمونږ په شان خلک وو، پټیې وو، زمیندارۍ وې، تجارتونه وو، دکانونه وو، کاروبارونه وو، بچیې وو. خو نن مونږ 1400 کاله پس د هغې نوم ډېر په عزت اخلو. هغې کې دوه صفت او زما عزتمند، یو پکې کمال عشق و،
د چا سره عشق د محمد رسول الله سره عشق او بل پکې کمال ادب د چا ادب کو د محمد رسول الله ادب کو صلی الله علیه وسلم چا کې چې دا دو صفاتونه رال چې د محمد رسول الله جون سره محبت کو د محمد رسول الله ذات سره محبت کو لکه ما او تعالی څه شوي دي چې زما د انګریز جامې خوښې دي او د محمد رسول الله په شان جامې مې نه دي خوښې زما د انګریز شکل او صورت خوښ دی او د محمد رسول الله شکل او صورت مې نه دی خوښ دا خو زما عشق نشته محبت نشته ځکه خو په ما کې د محمد رسول الله اتباع نشته او بل په صحابو کې کمال ادب انتہائی مؤدب د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارکې توکانی ازمکه ته نه دی پرېخې د پیغمبر علیہ السلام وینې ازمکه ته نه ده پرېخې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه په خبره کې مخکې شوي نه دي د نبی علیہ السلام په مخ کې په اوچت आवाज خبرې کړې نه دي نن زما عزتمند مونږ بے ادبه تباہ یاد ساته دو کسه په دنیا کې تیر شوي یو ته ویل کېږي ابو جهل او بل ته وایي ابو بکر یو ته وایي ابو جهل او بل ته وایي ابو بکر تاسو ټولو ته پته ده چې ابو جهل ناکام او ابو بکر کامیاب وجه سوا ابو جهل پس ناکام تاریخ وګورا په تاریخ کې بچر تم دانی لیکلې چې ابو جهل د جماعت بیزتی کړي دا ابو جهل د مدرسې بیزتی کړي دا ابو جهل د مدینی بیزتی کړي دا په تاریخ کې دا چرته نشته الټا ابو جهل بدخانه کعبه د جمعات جارو کشو د حج او د عمره والا خدمت به کو خو د جمعات د امام بیزتی کړي دا د جمعات امام څوک محمد رسول الله ابو جهل د محمد رسول الله بیزتی وکړه تباش د جمعات بیزتی نه کړي په تاریخ کې چرته هم نشته چې ابو جهل د جمعات بیزتی کړي دا بی ادبی کړي دا البته د جمعات امام محمد رسول الله دا بی ادبی کړي دا کم انجام شو تباشو کنه شو او بل طرف ته ابو بکر وګوره د جمعات د امام د محمد رسول الله د پاره جمعات پرې خو د پرې نه خو خانه کعبه پرې خو د محمد رسول الله سره لاړ د خانه کعبه نه غټ جمعات بلشتا نشته ابو بکر جمعات پرې خو او د جمعات امام واغستو خانه کعبه او مکه کې پرې خو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو نو الله کامیاب الله سکو کامیاب کو پسې کامیاب کو د جمعات د امام ادب وک د محمد رسول الله ادب وک تو ګورا په مدینه منوره کې چې څومره يهود دي په مکه معظمه کې چې څومره مشرکین دي تا ته به یوم داسې ملو نشي چې ابو جهل ویلی چې راځي جمعات روانو د مکی يهوديان ویلی چې راځي مسجد نبوي روانو نه نه مخالفت رچا کړی دی د جمعات د امام یې کړی دی د محمد رسول الله یې کړی دی نو غرض میدار زما عزتمند چا چې د محمد رسول الله ادب کړی دی هغه کامیاب شوی دی چاته د جمعات د علماو ادب کړی دی هغه کامیاب شوی دی
او کم چې ګستاخان د محمد رسول الله یا د محمد رسول الله د وارثانو د علماو ګستاخان دي هغه په دنیا کې مخوار دي او په آخرت کې هم تباہي. لہذا زما عزتمند په صحابو کې دا دو صفتونه غرض می داو ډېر ښکلي صفتونه، یو محبت د پیغمبر بل ادب د پیغمبر. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو په ځان کې ادب پیدا کړو، عشق او محبت پیدا کړو. جماعت ترازو د جماعت ادب، د قرآن ادب، د مسلمان ادب، د مشر ادب، د عالم ادب. د سود یو روپے خوړل، د سود یو روپے خوړل دا د شپږ دېرش پیرې زنا کولو نه زیات جرم دی. خو تاسو ته پته شته د دې نه غټ جرم څه دی؟ د سود یو روپے خوړل دا دومره خطرناک دی لکه چې شپږ دېرش پیرې یو سړی زنا وکړي. او د دې نه خطرناک جرم هغه د مسلمان بېعزتي کول، هغه د شپږ دېرش زناګانو نه هم خطرناکه ګناه ده. او په دې ګناه کې مونږ 100% اخته یو، په دې فکر کې اخته یو. زمونږ دا فکر دی شپه ورځ چې دا بل مسلمان ښکته شي او زه بره شم، دا بل مسلمان بیلی او زه وګټم، دا بل مسلمان لږې وګټي او زه ډېرې وګټم، د ده د عزت جوړ نشي او زما د عزت جوړ شي. کله نا کله مونږ ګورو کنه یاره یو کیلو ټماټر مالم راکړه، یو کیلو بل چاله وړم. ښه زه بس زه چې ځان له کوم وړم چې دا ښه ښي بل سره به ګورو مړه غاسم نشته. په دې کې مونږ مسلمان لخپې وو، داسې ده که نه ده؟ په هر څه کې مونږ د مسلمان چې کوم دی نو نقصان وررسو ته. حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي مسلمان هغه دی چې د ده ژبې نه او د لاس نه بل مسلمان محفوظ شي. دا به هله کېږي زما عزتمنو چې مونږ او تاسو قرآن والا جون او محمد رسول الله والا جون په ځان کې راوړو. الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو په معاشره کې، زمونږ په کورونو کې، زمونږ په جماعتونو کې، زمونږ په اجرو کې، زمونږ په معاشرو کې او په غم خادو کې د قرآن کریم احکامات او د محمد رسول الله خپل جون راوړو. یقینا